ارسلنا موږ ورولېږئ نوح علیه السلام الی قومه وخپل قوم ته، چې هغه د وخت د قوم و. د نوح علیه السلام آدم علیه السلام ته ډیر نږدې و. د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په مابین کې دوه نبیان نور تیر شوي دي، یو شیس علیه السلام د یو ادریس علیه السلام ده. خو د شیس علیه السلام او د ادریس علیه السلام وحی اکثره تکوینی وي، دا نوې زندگی پر دنیا شروع شوې و، اکثره به جبرائیل علیه السلام دا دغه طریقه کار. د ادریس علیه السلام پر راتلو سره د هغه په تلو سره تمدن کامل شي، خلکو پوره زندگی زده کړه. بیا نو له ادریس علیه السلام وروسته سوکه کوپر شروع کېدی ټول خلک سره کافران شو. الله نوح علیه السلام پیغمبر ورته راولېږه، نو دغه خپل قوم ته ده. لقد ارسلنا، لقد په تحقیق سره ارسلنا الله وی موږ راولېږئ نوح علیه السلام الی قومه وخپل قوم. نوح علیه السلام چې ده، نوح سلسله نسب یې ګوري. نوح ابن لامک بن متوشالح دا یې دوه پلاره، بن اخنوخ دا یې درې، بن یارد څلور، بن مهلیل دا یې پنځه، بن قینان دا یې شپږ، بن نوش دا یې اووه، بن شیس دا یې اته، بن آدم علیه السلام دا یې نه. یعنی په نم نسب کې په نم پلار کې دی آدم علیه السلام ته ورګډېږي، نو خو آدم علیه السلام ته ډېر نږدې ده. او د شیس علیه السلام زوی د شیس علیه السلام هم پیغمبر و. دغه ادریس علیه السلام ډېر خلک پر دې دي چې دا اخنوخ چې یاد شي، بن اخنوخ، دغه اخنوخ چې دا ادریس علیه السلام ښیي. نو دا سلسله نسب وه. د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په مابین کې اته پلاره، اته پیړۍ راغلي دي. او دا چې دی وی ارسلنا موږ ورولېږئ، ارسلنا په معنا د بعثنا، دی وی دا اول نبی د بعثه الله بعد ادریس، له ادریس علیه السلام الله را لېږلی ده. دا اول هغه پیغمبر ده چې خاص کفارو ته د دعوی توحید د درس دپاره راغلی ده. تر ده له مخه چې به نبیان وه، هغو به که څه درس توحید کاوه، څه نور کارونه د تکوین به هم کول. دلته د تفسیر والا خبره کړې ده، دی وایي حافظ ابن کثیر دی په تفسیر ابن کثیر کې راوړي دي. دی وایي چې محمد بن اسحاق دا یو عالم ده، دی ویلي دي وایي ولم یلق نبی من قومه من العزل مثل نوح الا نبی قتل. هیڅ نبی له خپله قومه له دونه ضرره سره نه ده مخامخ سوی لکه نوح علیه السلام، مگر ما چې والا هغو نبیانو چې هغه یو امت شهیدان کړو، لکه زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام. هغه تکلیف خو نو ډېر، مګر تر هغو رادي خواته نوح علیه السلام ته خپل قوم ډېر تکلیف ورکړ. دا یوه مسله دغه یې موږ له خلکو واورېدلې ده، چې تفسیر والا هم نقل کړې ده چې نوح چې ده دا اسم مشتقي ده له ناح ینوح نوحا، ناح ویې زړل ینوح وبزاړي نوحا زړه. نوح علیه السلام چې نوح بولي ولې له دې وجې چې ده ډېر زړل. دا کیسه ما بل ځای معلومېدلې ده او دغه په بعضې کتابو کې هم شته، لیکن دغه تفسیر دا رده کړې ده. هغه وایي دا نوح خو اصلي عجمي لفظ د عربي بیخي ده نه، نو تا دلته پر عربي باب برابر کوي. زیاتې د کیسه او دغه شروع کړ. نو که چیرې دی پېښه وایي، دوه شرطه به پر دغه ترجمه چې صحیح کېږي، دا دوه شرطه غواړي. یو شرط به دا وایي که چیرې دغه نوح علیه السلام بل نوم درلودی مشهور، چې نوم یې پلانی و، خو له دې وجې یې نوح بالو چې ده ډېر زړل. لکه یعقوب علیه السلام نوم لري، نوم یې یعقوب و، مګر اسرائیل یې بالو. اسرائیل معنا د الله بنده، دا یې لقب و. نو که بل نوم خو به نو وایي، خو بل نوم یې نه ده ثابت شوی، نو دغه یې اصلي هغه اصلي نوم ده. او بل پر ده باندې موقوفه ده دا خبر چې نوح چې ده دا که عربي وایي، نو بیا ستا خبره کې څه یې ده اشتقاق ته دې اچاو. دا خو اوس عجمي ده. په هدایت نحو کې ویلي دي وایي عجمه چې په عربي ګډه سي، هغه یو شرط یې د غیر منصرفوالي دا ده چې یو خو به تر درې حرفه زیات وي، یا به اوسط متحرک وي، یا به تر درې حرفه زیات. بل شرط علمیت. وایي نوح چې دا منصرف ده، دا قسم عجمه ده، خو لیکن اوسط ساکن ده، نو غیر منصرف نه سي منصرف سي. نو خو دا خو د هدایت نحو والا ویل دي چې نوح عجمه عجمي لفظ عربي له سرې ده لانه. نو دا توجیه کمزورې توجیه ده. انا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال ده ورته وویل چې یا قومي ای قوم زما، یا قومي. قومي دغه زیر د میم چې ده
دا عوض له دغه څخه ده، له یې څخه ده. یا قومي اضافت د قوم و یې د متکلم ته سوی ده، بیا یې اختصارا حذف سوی ده، په کسره سره کفایت سوی ده. دا نو نحوي خبر ده. یا قومي ای قوم زما، اعبد الله، اعبد الله معنا وحد الله علی واحد وبولي. دی خو ما مخکم دا کیسه درته کړې ده. د نوح د آدم علیه السلام په وخت کې، د شیس علیه السلام په وخت کې، بیا تقریبا ته ادریس علیه السلام خو حالات برابر وو. څوک وایي چې حالات برابر وو، ټول خلک مومنان. څوک وایي چې د قابل اولاده چې و دا اشرار خلک وو، بد خلک وو. د حابل اولاده کې چې راځي یا نور داسې د آدم علیه السلام زوی شیس علیه السلام یاد کړی، په هغه اولاده کې چې راځي هغه بیا سم وو. شیس علیه السلام داسې څوک ده، کتابو کې کیسه راځي چې قابل را ولاړ سي، حابیل یې مړ کړی. حابیل خو ډېر نیک سړی و. الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د حابیل په عوض کې شیس علیه السلام زوی ورکړ. نو دا د شیس علیه السلام اولاده ډېر، څوک وایي ټول برابر و، څوک وایي د شیس علیه السلام. خو څوکه د ادریس علیه السلام په تېرېدو سره بیا د غم سو چې دغه وخت هم تېر شي. د شیس علیه السلام په اولاده کې هم څه مشکلات سره پیدا سو، ګډوډۍ جوړه، اخر کفر و شرک جوړ شي. نو الله نوح علیه السلام پیغمبر ورته راولېږه. او د کفر و د شرک هم ما خبره داسې تفصیلي درته کړې ده، اوس به بیا وکړمه. زه ښه تکرار دپاره ده، کلما تکرر فی القلب. د ادریس علیه السلام څخه وروسته بیا په دې کې وخت پیښه دی وسوه، 5 کسان و، ډېر دینداره کسان و، ښه خلک و، ډېر ګلالي خلک و. هغه یو ود و، یغوس و، یعوق و، نصر و سواه. دا 5 نفر سپین ږیري خلک و، ډېر نیکان خلک و. نو هلته مرګ هم ډېر کم و، خلک سره لږ و. په 100 کاله کې به یو ځای یو سپین ږیری مړ شوی، بیا به نو خلک 2 میاشتې بیریدو، په یوه تکه کې به سره بیریدو، موږ بیریږو. دغه یې نه و لکه اوس چې چرنګی سي غوږ ورته ونیسي، ته وا مړی به نه یې سوی، هغه یې نه و. نو دغه 5 کسان ښه خلک هم و، سپین ږیري هم و، ټول په یوه میاشت کې دننه یو په بل پسې مړه شو. خلک ډېر په غمجن شو. داسې و له دې غټه به ټیک نه کېدی. شیطان د دغه موقع استفاده وکړه. شیطان د سړي پر چم ورته راغی. شیطان خو موږ هم د سړي پر چم راځي، دلته ډېرې کیسې کوي، دا دونه ګډوډۍ ټولې شیطان جوړې کړي. ښه سپین ږیري سړي پر چم درته راسي، زیاتې خبره، پلاني دی ویل، پلاني دی کول، بیا له دې خوا یې یوسي، پلاني دی ویل، پلاني دی کول، کرارې سره ګاډه کې. شیطان ورته راغی، پې ورته ویل سټی لکه چې ډېر خفه یاست په دغه موجودي. ول ووله ډېر، ول زه به یو چل در وښیم انشاءالله څه تسلي پکېږي. دا د دوی مجسمې جوړې کوي، دغه ډول د دوی پر چم خلک هغه یې پوستینان ور واغوندي، پر هغه ځای یې کښېنوئ، ذاتي هم څه تسلي پکېږي. دا حقیقت هم ده. دا اوس هم خلک قریب وفات سوی یا شهید سوی یا ورک سوی، بیا یې د عکس تړولی هغه ته ګوري او تسلي یې پکېږي. او عکسونه هلته روا هم و، فرق یې نه کاوه، روا کار و، هېڅ فرق یې نه کاوه. عکسونه خاص په اسلام کې منع سو. نو عکسونه یې جوړ کړو، بوتان یې جوړ کړو، پر ځایو یې کښېنول سره، بس راته به راتلو ورته، ساعت به ورته وزنګېدو، بیا به ولاړو. اخر خو دا قرن څوکه بدلېږي، پلرونه مړه سوه، خلک مړه سوه، زامنو به فقط دونه قدر چې بابا به راتی دلته به ناست و، دی به هم د بابا پر چم راغی نه. دا څوک ته ولاکه خبر یې موت نومېدی، د کوم تاریخ و؟ تاریخ خو اخر مجهول سي. شیخ متي بابا، شیخ متي بابا نو اوس چاته معلوم ده چې څوک ده. په خپل وخت کې ښه سړی تېر سوی ده، اوس یې وخت ډېر تېر سوی ده، دا نه ده معلومه چې دا د چا خپل و، د چا قریب و. داسې اخر دا خبره دغسې. اکثره دا ښه خلک چې یادېږي، اکثرو تاریخ داسې مجهول چې له چا پوښتنه وکړي هغه وایي ولاکه خبر یم، خلک وایي ښه سړی تېر سوی ده. دا وخت چې دغونه تېر سئ، شیطان بیا راغی، ول دغو ته تعظیم یې تی ولې دی کوئ؟ دی ول ولاکه خبر یم بابا دی به دی تعظیم کوم، نور موږ هم نه پوهېږو. هغه ول نو تی خو نه پوهېږئ، بابا دی خو پوه خلک و، هوښیاران خلک د دغو ته چې سړی تعظیم وکړي، خوشحاله یې کړي، دا الله ته ډېر نږدې دی، له الله شیان درته غواړي. بارانون نه بوي، بیا به دی آباد کالي وي، بیا به دی وي، بیا به دی. نو هغه ول څه په وکړو؟ نو عبادت یې وکړئ چې خوشحاله سي، سجده مجده وي، یو نظر وي، یو دغه. دلته د غوا غوږ ورته پرې کړی، دلته د میږې غوږ ورته پرې کړی، غوږونه ورته پرې کړي. شیطان خو هلک ته مخکې تر دې لا وویل، ول ولآمرنهم فلیبتکن آذانهما، ته ودرې موقع به پیدا سي، ولا خو به زه د غوا غوږ په دې پرې کړم. بس قرار دی را ولاړ شو، دغه عبادت یې شروع کړئ، شرک جوړ شي.
شرک نو هر وخت هر څونه چې دوام وکړي خو ویې کوي خود به وار له واره څه انکار پر کېدای انکار ورکېدای اخر ټول سره مشرکین شي قرار الله جل جلاله نوح علیه السلام پیغمبر ورته راولېږه هغه انکار د دوی پر کار وکړي هغه ورته وویل یا قوم اعبدوا الله یا قوم ای قوم زما اعبدوا الله وحدوا الله الله واحد وبولئ د الله سره شریک نشته یوازې الله اله بل څوک اله نه ده ما لکم نسته تاسې لره من اله هیڅ یو معبود غیره له الله ما سوا بل اله نسته اعبدوا الله دا خو جمله کې اثبات ده چې د الله عبادت وکړي هلته اثبات د عبادت د الله وکړي اثبات د توحید یې وکړي ځکه عبادت په معنا د توحید د عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي وایي هر ځای چې لفظ د عبادت په قرآن کې راشي معنا یې توحید اعبدوا الله معنا وحد الله ولې الله واحد وبولئ اوس دا جمله پسې تاکید خو له دې وجې ما لکم نستی لره من اله هیڅ یو اله من اله نکره ده من استغراقیه چې پر نکره باندې داخل شي عموم یې ډېرېږي یعنی نو به معنا دی که ما لکم نستی لره من اله هیڅ یو اله نست بالکل اله بل وجود نه لري غیره له الله ما سوا یو خدا ده چې دا خبره چې ده نوح علیه السلام ورته ویل چې دا د حقیقت خلاف ده حقیقت دا ده چې الوهیت یوازې الله ته ثابت تی چې بیا دغو پنځو تم ثابت کوي دا مرګټ کړو ادم الهه دي نو دا د حقیقت خلاف کارم وکړي او عاقل سړی خو باید د حقیقت خلاف کار ونه کړي یو خدا ده بل دا لا پرېږده اوس د حقیقت خلاف خو به یایي یا به نه یي انی اخاف دول زه بیریږم علیکم پرتی خدا ناخواسته داسې ونه سي چې تاسې له غټه مشکله سره مخامخ سئ ځکه دا شرک د شرک الله نه بخښي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا خو شرک ده نو شرک خو الله نه بخښي انی اخاف دول بل زه بیریږم علیکم پرتی چې دغه عقیده په مخه واخلئ لکه دا اوس یم اخیستې ده زه بیریږم عذاب یوم له عذاب د یو ورځې عظیم چې غټه ورځ ده چې هغه ورځ د قیامت که په دنیا کې هر څونه سلامت پاته سي لیکن اخرت له عذاب څخه بیره سته دغه واقعه یم دلته نقل کړې ده چې دا تمام التفسیر ابن کثیر دا خبره راخیستې ده چې هغه خلک په دې کې وو هغه په یوه زمانه کې ټول سره مړه سو بیا دوی پر هغه باندې د دوی سرتونه جوړ کړو بیا چې زمانه ډېره تېره سوه فلما تماد الزمان عبدوا تلک الاصنام وسموها باسماء اولئک الصالحین چې ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر نو بس چې دوی پر دا کار استمرار وکړي الله جل جلاله د احسان په واجب باندې دوی ته رسول راولېږئ نوح علیه السلام رسول چې راغی هغه دوی په عبادت د الله امر کړو تاسې د الله عبادت وکړئ یوازې شریک له الله سره مه نسئ او دا یې ورته ویل چې یا قومي اعبدوا الله ما لکم من اله ای قوم زما د الله عبادت وکړئ بل اله تی لره نسته غیره ما سوا له الله او دا یې پسې ورته وویل ویې بیرول ول انی اخاف زه بیریږم علیکم پرتی که چیرې تی عبادت د الله پرېږدئ او عبادت د غیر الله وکئ نو زه بیریږم عذاب یوم له عذابه د دې ورځې عظیم چې لویه ورځ ده چې هغه ورځ د قیامت ولې هلته ستاسې ملاقات له الله سره راسي او تی د شرک په حال کې یاست نو هلته الله ستی ګناهونه نه بخښي او یا مراد له یوم عذاب عظیمه څخه هغه ورځ د نزول د عذاب د پر دوی باندې چې هغه توپان راغی دوی ټول غرق دلته ګوره تر دا دغه یو آیات له مخه قل الحمدلله قل ووایه چې الحمد صفات کامله ټول الله لره دي وسلام سلامتیا دی وی علی عباده پر بندگانو د الله الذین هغه بندگان استفا چې الله مختار کړي دي د نبوت دپاره اوس نو دا خبره کړې ده الله خیر اما یشرکون الله به شوي که به هغه څوک شوي چې دوی له الله سره شریکان نیولي دي اوس دا الله یا چې ماخوذ له اله څخه ده اله څه معنا اله خو اصلي یو لغوي معنا ده یو هغه لوازم د معنا دي یو معنا لغوي ده معنا لغوي خو اله په معنا د عبد ده اله الها معنا عبد عبادتا داسې دا معنا لغوي ده لازم لدی سره یو څه خبرې دي دلته یو څو آیاتو بیان کړي دي نو به د اله په مقصد پوسي امن ایا هغه څوک خلق السماوات چې اسمانونه پیدا کړي دي ول ارض مزکه پیدا کړي اسمانونه چا پیدا کړي دي الله مزکه چا پیدا کړي ده الله
وانزل را نازلې کړي دي لکم تیلر من السماء له اسمانه ماء اوبه له اسمانه څوک راوري دا د دې مخکې دا وسې الله یې وري فانبتنا علاوه موږ راشنه کړي دي به په دا اوبو حدائق باغچې باغونه انبتنا یې متکلم ووایو هلکې مخکې غایب ووایو دته په تفسیر په اصطلاح کې یا دغه د علم معنی په اصطلاح کې دغه وایي التفات یعنی چې درې طریقې د کلام دی غائب د مخاطب د متکلم ده له یوې طریقې څخه بېله یو علت عدول وکړي و بلې طریقې ته دته التفات وایي داسې باغچې پیدا کړي دي ذات بهجة چې خاوندانې د تازګۍ دي ما کان نه و لکم تیلر ستی په وس نه و ان تنبتو ستی راشنې کړې وای شجره درختې د دا باغچو اوس نو ګوره الهون ایا اله و مع الله لعلی سره څلور کاره یې ذکر کو تخلیق د اسمان و مځکې دا یې یو بارانونه له اسمانه راورول دا یې دوه باغچې تازه باغچې شنه کول دا یې درې ذکر کو بیا یې نفي له بل چا هم وکړه چې ما کان لکم ان تنبتو شجره اوس دغه درې کاره چې کېدو یو اله له الله سره و چې بل هم ورسره کومک صحیح چې زه به خټه درکوم ته پخڅوه دغه یې و یا نو اله دا معنا الوهیت هغه چاته ثابتېدلی شي اله معنا خالق السماوات والارض اله معنا منزل الماء من السماء اله معنا منبت الحدائق دا اله معنا لذا اله سره بل علا دلته نو بل دونه خبر ده هم دا کفار چې دی قوم دی یعدلون چې نور خلق له الله سره برابري یعدلون یسوون غیر الله مع الله دا ګوره یو خصوصیت د الوهیت ووایو چې تخلیق د اسمانو مځکو ده بارانونه ووري او باغچې راشنې کوي دا یو خصوصیت بل خصوصیت وسوایي امن ایا هغه څوک چې هغه الله ده جعل الارض قرارا چې مځکه یې ستاسې د سکونت دپاره اماده ګرځولې ده مځکه یې قرار ګرځولې ده مځکه چې ده دا په اوبو کې ده داسې د اوبو په مابین کې د لکه یو غټ حوض ته چې هندوانه وریله کې پر دا سر یې راواخلي داسې مځکه پرته ده وار له واره چې مځکه پر اوبو وغوړېده ښورېده ځکه اوبه حرکت کوي ځکه ښورېده بیا الله جل جلاله دا غرونه پیدا کړو پر کښېښو درنه سولنګر یې واچاو ودرېده دا کار یې ستی دپاره وکړي هلته چې الله مځکه قراروله غرونه یې پر جوړول څوک و که نه و یا نه و اله دا معنا چې مځکې ته قرار ورکوي د اوبو پر مخ باندې دا یې یو خصوصیت په دغه آیات کې وجعل خلالها انهارا او بلې ګرځولي دي په مابین د مځکې کې بیلې دا دې ردونه دي د ترنک رود د ارغنداو رود د روزګان رود د هلمند رود د پلاني به دا خلک د مځکې پر مخ باندې آباد دي له دغو بیلو له ردو څخه کار اخلي دا ردونه چې و دا د ترنک رود یې جوړاوه دا الله جوړ کوي بل څوک ورسره و یا نه و وجعل لها ګرځولي دي د مځکې له رواسي غرونه له دغه ماسې واسې مځکې چې قرار ورکړی د نورې پایدې هم لري یوه پایده د غرو دا ده چې دا دغه ذخیرې دي د اوبه ساتي سوکا یې رایله کوي سوکا لاندې په چینو و کاریزو کې راوځي لکه ټانکۍ دی اوبه درته ساتي بله پایده یې دا ده چې توپانونه اراموي د دریاب څپې حرکت کوي دا د دریاب له غاړې ملکونه ته به په دا رادیو کې هر وي ډېر توپانونه پر راځي دا پر موږ نه راځي دا چې هغه توپان راسي له یوه غره باد وشنلي څه سوکه سي بل غره چې راځي ښه سوکه سي موږ چې رارسېږي ختم دا یې بله ګټه نورې نو دا داسې د قانونه دي پکښې کولا ده زر دي پلان ده د حیواناتو د پولو ځایونه دي او وجعل بین البحرین حاجزا الله په مابین د دوو بحرو کې یو مانع ګرځولی ده کلی کې دا زموږ په دغه کلی کې داسې څانې چې مطلب 20 ګزه په مابین کې مسافه یې د یوه څا اوبه تروي څه که نه پکېږي دا نورې بیا خوږې دا د مځکې په مابین کې دي ولې هغه خوږې په تروو نه ګډېږي ولې تروې په خوږو نه ګډېږي الله داسې سره جلا کړي یا دا ټول دریاب تریخ دریاب هند سمندر دا ټول تریخت د هغه غاړې ته چې بیا راځي په غاړه کې بیا خلک څان وایي خوږې اوبه کې شته نو الله دا خوږې و ترخې اوبه نه سره ګډوي دا هم کار الله کړی اوس نو دا څلور کاره چې اوس یو یې مځکه قرار وګرځوله بلې بیلې پیدا کړي بلې غرونه پکښې جوړ کړو بلې په مابین د بحرینو کې حاجز پیدا کړي دا اله مع الله له الله سره بل اله و یعنی دا د الوهیت خصوصیت دی چې مځکې ته قرار ورکوي دا د الوهیت خصوصیت ته چې غرونه کې پیدا کوي دا د الوهیت خصوصیت ته چې ترخې و خوږې اوبه نه سره ګډوي نو دا کارونه ټول الله کوي
که بل چار یو کار د دغو کارو کړی وای تی به ویلي اوس ورشریک بل اکثرهم لا یعلمون اکثر خلک په دې علم نه لري. دریم آیات امن آیا څوک د یجیبو چې قبول کوي المختور د یو عاجزه د یو ناچاره د یو مسکین د مسکین دعا څوک قبلوي اذا دعا چې راوبولي دغه مسکین هو د الله دعا قبلوي ويكشف چې دعا قبوله کې یکشف لري کې السوء بدی ځینې لري کې جوړي کې له ناجوړي موړي کې له مسکنت ويجعلكم او هغه څوک ته چې خدای خلفاء الارض مځکې ګرځولي یاست د مځکې خلیفګان یاست یو مري بل پر هغه ځای راځي بل مري بل پر هغه ځای مځکه ستای په تصرف کې حواله ده. دغه درې کار چې اجابت د مختور کوي یا لرېوالی د بدی کوي یا په مځکه کې تی خلفا ګرځي په دې کې اله مع الله دا د الوهیت خصوصیات بل څوک نشته ورسره. قلیلا ما تذکرون لږ ځله تاسې تذکره حاصلوونکي یاست یعنی تی لږ پند اخیستونکي یاست ډېر پند په خبره باندې نه اخلي. څلورم آیات امن آیا څوک د یهدي چې هدایت کوي کوم تی ته فی ظلمات البر په تورو شپو د دغه کې د وچې کې والبحر د دریاب کې الله ستوري پیدا کړي دي په ریګو کې چې د کوچیانو دغه ځي کډي دا په شپه کې پر ستوري باندې ځکه په ریګ کې لار نسته نه لار جوړیږي نه د لارې امکان شته چې نن دلته یو پل تېر شي سارې بیرته بار ډکوي نو هلته دوی پر ستوري پر پلاني ستوري سیده ځه پلاني ځای ته به ورسېږي او چې جی پی ایس نه و په هغه وخت کې کښتۍ هم پر ستورو چلېدې دا کار هم الله کړی د ستوري پیدا کړي دي ستاسې د هدایت دپاره. او دوم کار دا ده چې ومن یرسل الریاح څوک رایله کوي بادونه داسې بادونه بشرن چې زیري کوونکي بین یدی رحمتي په مخ د باران کې وایي وله پاسنی ډېر وچلېدی انشاءالله باران کېږي دا پاسنی چا وچلاوه ولې یې پاسنی که یا کښېنی څه شی دا کار کې له الله سره بل اله شته اله مع الله یا تعالی الله بلنده د الله عما لغه یشرکون چې دی له الله سره دا بیا د الوهیت خصوصیات بیان کو. امن آیا څوک د یبدأ الخلق چې اول وار مخلوق پیدا کوي ثم یعیده بیا یې بیرته راژوندي کوي ومن یرزقکم څوک تی رزق درکوي من السما له اسمانه په باران والارض له مځکې په شنه کېدن د اوبو اله مع الله په دغه کارو کې چې ابتداءً یې تخلیق کړی دی یا یې بیرته راګرځي یا رزق درکوي له اسمان و له مځکې دې کې بل اله ورسره و مع الله له الله سره یا نه که ته وایه و نو قل ورته ووایه چې هاتو برهانکم دلیل م راوړئ کم دلیل لرئ ان کنتم که ته یا صادقین رښتیا ویونکي په دې شرک که ته وایه موږ خو ولکه په شي پیږو نو زما دا وار وقل ته ورته ووایه چې لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله هلته خو یې د نورو شیانو نفي وکړه دلته د علم نفي وکړه علم غیب هم یوازې الله ته ثابت که ته وایي دي زموږ دا خو کار کولی نه سئ مګر خیر پیریانان خو نو رعایت دي چې هر ځای غلا وسي دی پیری ورولېږي هغه بیا راسي وایي پلاني کړې د دروازه یې له تا سره مخامخ ده دا کار کېږي که نه کېږي دی وایه لا یعلم علم نسته من دغه چا چې په اسمانو کې دي ملایکه ولر په مځکه کې انسان و پیریان الغیب پر غیب نه ملایکه خبر دي نه انسان نه پیری الا لا یوازې الله وما یشعرون دغه ستی خدایان څه دي چې دا پنځه خدایان هم دي هغه یغوس و یعوق و سواع و فلان و فلان دا خبر لا نه دي چې ان ایانه یبعثون څه وخت به راژوندي کېږي هغه پر خپل ژوند نه د خبر ته دلته ورته زنګېږي واده به وکړي هی به وکړي دا به وکړي نو دا یې د الوهیت خصوصیات بیان کړو. اله دغه مطلب ده چې دغه خصوصیات ټول پکښې راشي هغه چاته اله ویل کېږي دا د اله معناوي دي یا لازمي یا لغوي پر دغه مسله باندې بیا چې تفسیر بیضاوي وګوري تفسیر بیضاوي سر په الحمدلله کې د بسم الله تفسیر چې یې کړی ده اکثره دا معناوي د اله هلته راوړي دي.